حضور مبارک ارشاد فرمائی چې صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه المسلم. حضور مبارک فرمائی چې چا عام دنیا کې د عرفه په ورځ باندې روزه ونیوه، حضور مبارک فرمائی یو تیر شوی کال او یو راتلونکی کال دوه کالو ګناهونه معاف کیږي. عرفات په ورځ باندې به حاجیان روزه نه نیسي، مکروه ده، خو د مونږ ستاسو د هغوی سره په ثواب کې یو ځای کېدو دپاره اسلام مونږ ته د روژې تلقین راکړو. حضور مبارک فرمایي چا د عرفې په ورځ باندې روژه ونیوه، تیر شوی او راتلونکي دوه کالو ګناهونه به رب ذوالجلال معاف کړي. تیر شوی خو معاف دی، ګناهونه هم کړي نو معاف بشي. د خدای پاک مهرباني دا ده چې روان کال د کړي نه دي په ایډوانس کې درته معاف کوي، خو د عرفې په ورځ باندې. او دا خبره زه وضاحت سره عرض کول غواړم. عرفې ورځ شاته وایي د اختر نه یو ورځ وړاندې دا د عرفې ورځ وي، چې چرته اختر دی نو د هغې نه یو ورځ وړاندې عرفې ورځ ده. سعودي عرب کې سبا اختر دی، نن عرفې ورځ ده، خو یاد ساتئ د عوامو ځان دپاره هسې مشکله کړې ده. عوامو زنانو خاص کر چې کم د روژې پابندي کوي هغوی د ځان دپاره هسې مشکل کې ځان اچولی دی. وایي چې نن به روژه ونیسو سبا ترېنه پاتې شي، چې سبا خو د سعودي عرب اختر دی او اختر په ورځ خو روژه مکروه ده، سبانۍ روژه ترېنه پاتې شي او اتم ذوالحجې والا ونیسي چې کم اجر و ثواب دی مسلمانان ترېنه محرومه پاتې شي. زمونږ دپاره روژه دا سبا روژه ده، سبا د عرفې ورځ زمونږ د عرفې ورځ ده. حدیث مبارک کې چې کم فضیلت راغلی دی هغه د نهمې ذوالحجې راغلی، د اختر نه یو ورځ وړاندې. نو اختر زمونږ کله د اتوار په ورځ او یو ورځ وړاندې د هفتې ورځ راځي که د جمعې ورځ راځي؟ دا د هفتې ورځ راځي. نن چې چا روژه نیولې ده یا چا نیولې ده یا الله دې قبول و منظور کړي، خو د عرفې ورځ یاد ساتئ زمونږ دپاره بلا شک او شوبې او بلا شیطان د وسوسو نه سبا روژه او سبا د عرفې ورځې روژه سبا دپاره ده. که سبا له اختر دی نو په بل ځای کې اختر دی. او د دې یو عام مثال به زه عرض کړم چې کله سعودي عرب کې زمونږ نه وړوکی اختر یو ورځ وړاندې وي نو په هغې ورځ باندې مونږ روژه نه وي، څه هغه ورځ باندې مونږ روژه نیولې وي. چې کومو کسان له دا تصور راځي چې د سعودي عرب اختر دی او مونږ روژه نیسو دا خو ګناه ده، نو وړه اختر کې دا تصور ولې نه کوې؟ یاد ساتئ دا یو علمي بحث دی. په دې بحث کې مخکې تلل نه غواړم، خو دومره به ووایم چې مونږ دپاره هغه ثواب چې یو کال تیر شوی یو کال را روانه ګناه د کال معاف کیږي، دا د سبا ورځ په روژې په نیولو سره معاف کیږي. او دا د سبا ورځ ده او پاتې شو چرته اختر دی نو هغوی دپاره روژه نیول د اختر په ورځ باندې جایز نه ده. او مونږ سبا اختر نه دی، مونږ د عرفې ورځ ده. دوستانو سبا د چا اهتمام د روژې کولی شئ نو سبا ضرور روژه ونیسئ. او ډېرو کسانو داسې به هم کړي وي چې چا مخکې زمانو کې د عرفې ورځې روژې نیولې دي او چا ورته ویلي چې نن سعودي عرب کې اختر دی روژه ماته که. ډېرو خلکو تېره شوې زمانه کې ماتې کړي هم دي، د هغې روژو قضا راوګرځوئ، د هغې روژو قضا راوګرځوئ. د دې د وجې نه دوستانو حضور مبارک ارشاد فرمایي چې د عرفې په ورځ باندې او عرفې ورځ صرف د دې ورځې ته نشي ویلی چې عرفات په میدان کې راجمع کېږي نو ځکه ورته عرفې ورځ وایي. نه، عرفې ورځ دې د وجې نه هم ورته وایي چې ابراهیم علیه السلام چې څو ورځې شپې خوب ولیدو او زوی به قرباني کولو نو هغوی مبارکو به غواګانې او دارنګې ګډان او دارنګې مختلف قسمه اوښان به قرباني کول. په دغې شپه باندې ورته پته ولګېده چې الله پاک رانه نورې قربانیانې نه غواړي، د زوی قرباني رانه غواړي، ځکه ورته د عرفې شپه وایو عرفې ورځ چې په دې ورځ باندې معرفت نصیب شوی ابراهیم علیه السلام ته چې زه به خپل زوی حلالوم. او دویمه وجه دا هم علما لیکي محدثین اور مفسرین چې په دې عرفې ورځې ته عرفې ورځ ځکه وایي چې عرفه د معرفت نه ده او ابراهیم علیه السلام ته په دې ورځ باندې
د احکامو د حج معرفت ور نصیب شوی و نو د دې د وجې نه د معرفت ورځ ده او معرفت لپاره مختلف قسمه وجوهات